وی خپل عزت نیلام کی هغه نور دی پښتانه او ځان په غیرت وجنی ګوره اور دی پښتانه او راشه د پښتون تاریخ لږ وګوره کتاب کې دا درته چا ویلي چې سرتور دی پښتانه جسټس ابراهیم صاحب تا ته نن ټول پښتانه په 2 لاسه باندې سلام کوي ستا کردار ته سلام کوي ستا لفظونو ته سلام کوي او ستا دغه پښتونولۍ ته سلام کوي چې پټان جان دیتے ہیں لیکن مہمان نہیں دیتے جسٹس ابراہیم صاحب چې کوم کردار ادا کو د پېښور عدالت په تاریخ کې په پیل ځل باندې د شپې د یوې تورسرې د عزت دپاره کولاو شو جسټس ابراهیم صاحب تا نن د هغه خلکو امیدونه او پلانونه په خاورو کې میلاو کړه چې په دې خوشحالۍ به نن ناست وو چې د حضرت تاجګل په لاس باندې به لاس ورچولی کېږي او هغه به جیل ته بوتللی کېږي تا نن د هغه خلکو بیا شپه ډېره زیاته په عذاب کړه چې هغوی به په دې سوچ خپلو کمرو ته ننوتي وو چې زرتاجګل به نن پولیس بوځي او په جیل کې به اچوي تا د هغې خلکو پلانونه او امیدونه په خاورو کې میلاو کړه ستا چې کوم الفاظ دي نو چې پښتانه څومره هم دا تاله درکړي نو هغه کم د پښتنو ویډیو شیر کوي او په کمنټس کې جسټس ابراهیم صاحب ته سلامي وکړي د هغه الفاظو ته راځئ د الفاظ یې واورئ انشاءاللہ ہائی کورٹ 24 آورس کام کرے گا میری پریزنس آپ کی 24 آورس اگر فرض کریں میں یہاں سے جو اپنا ٹائم ہے اس کے بعد بھی بیٹھ کے گھر چلا جاؤں تو انشاءاللہ میں یہاں پہ یہ سسٹم کر رہا ہوں کہ اگر رات کو 3 بجے 2 بجے کسی وقت بھی کسی کو ضرورت چیف جسٹس کی ہوئی تو انشاءاللہ آپ کا چیف جسٹس آپ کیجیے یہیں پہ حاضر ہو واورېدل د جسټس ابراهیم مرد مجاهد چې کوم الفاظ دي وایي د شپې په 12 په 1 په 2 بجې به هم عدالت کولاوم د انصاف دپاره 24 ګنټې وایي حاضر یم زما دا ډیوټي ده او د جسټس ابراهیم صاحب د راتلو سره چې کوم الفاظ وو د زرتاجګل ته وایي یریږه مه زه راورسېدم وایي دې له روټۍ لاول ورکوي دې له لاول چای ورکوي دې له اوبه ورکوي بیا به وروسته کیس سناوهو او ډایرکټ ایس ایس پي او ډي آی جي چې کوم دی نو هغه یې راوغوښتل وایي ځان حاضر کوي دا یې نن د هغه خلکو په مخ باندې څپېړه ووهله چې په عدالتونو په سپریم کورټ کې ناست دي او نن د تورسرو عزتونه نیلام کېږي او هغوی پې خاموش دي او هغوی دا الفاظ راوړي وایي که په سیاست کې تاسو داسې قسم کردار نشئ زغملی او دا بېعزتي نشئ برداشت کولی بیا تاسو سیاست مه کوئ داسې قسم فیصلې په پاکستان کې خو د هغه خلکو دپاره افسوس مقام دی هغه خلکو ته دا ویډیو ورورسوئ د جسټس ابراهیم صاحب کردار ورته ورورسوئ چې نن زرتاجګل ته الحمدلله انصاف ورکو چا جسټس ابراهیم صاحب او ویل چې دا په حفاظت کې خپل کور ته ورسوئ او د هغې ضمانت یې منظور کړو د جسټس ابراهیم صاحب دا الفاظ ورسوئ هغه خلکو ته چې نن د خلکو د خویندو د میندو بېعزتیانې کېږي او هغوی پې خاموش دي جسټس ابراهیم صاحب څه وایي وایي د لور عزت هغه سړی ساتلی شي او هغه محسوس کولی شي د چا په کور کې چې لور وي د چا په کور کې چې ښځه وي د چا په کور کې چې مور وي او وایي د مور عزت چې کوم کس نه کوي نو هغه د سره مسلمان نه دی دا لفظونه دي دې لفظونو ته به هم سبا د پی ډي ایم چې کوم مشران دي هغوی به ورته ناست دي وایي به جسټس ابراهیم صاحب داسې الفاظ راوړي دي یو طرفه کار کوي دې ته به نه ګوري چې د شپې په عدالت کې یوه تورسرې ناسته ده هغه د انصاف دپاره چغې وایي او ګیر چاپېره دې پولیس تاو شوي دي او زما دا پیغام د پېښور هغه پښتنو ته هم دی که په دې سخت تکلیف کې یو ایم این اے او ایم پی اے نه راغلي د یېرې نه نو ګوره چې هله د سره ووټ ورنه کوي انسان هغه دی چې په تکلیف کې پته ولګي چې انسان دی او زما په کار باندې راغلی هغه ایم پی اے هغه ایم این اے د سره تاسو تسلیم نه کوي چې په دې ټایم کې د زرتاجګل دغه تکلیف نه دی ورغلی شیر افضل مروت صاحب ورته کال وکړو چې موږ در روان یو زرتاجګل خور چې زړه ښکته بره نه کوي دې ته ازمري وایي ازمري دې ته وایي دې ته نه وایي چې دلته کې حالات خراب دي نو اوس به نه وروځو داسې نه چې ما ګرفتار نه کړي نه جو ډر گیا وہ مر گیا هغې څه وکول هغه د دې دپاره راغلې وه چې زه محب وطن یم زه خپل انصاف په خپله په دې عدالت کې غواړم ما ته د انصاف میلاو شي په 9 مۍ باندې زه نه وم زه چېرته هم د پاکستان د تبعیې سوچ نشم کولی راغلم ځان یې سلنډر کو او ویې ویل چې زه انصاف غواړم ما په خپله ځان حاضر کړی دی څو وکتل زرتاجګل دې ته چې کوم پولیس را جمع شوي و دې سیټ کې دا ویډیو وګورئ ته به وایې که د پاکستان د غټو نه غټ دهشتګرد چېرته راغلی دی عدالت ته راغلی دی او بیا د جسټس ابراهیم صاحب دا درانه الفاظ زرتاجګل ته وایي ته زما لور
په تا باندې خپل ځان قربانول زما فرض دي ځکه چې ته میلمنه یې او د پښتون دا نشان دی چې هغه به په میلمه باندې خپل ځان قربانوي. دې ته وایي الفاظ، دې ته وایي درون انسان. څومره چې هم د پی ټی آی ورکران دي هغې ټولو ته دي ډېر زیات مبارک شي. دا د پښتون ګټه ده، ها، دا د پی ټی آی ګټه نه ده، دا د پښتون ګټه ده. او هغه خلکو ته پیغام ورکو چې پښتون د زنانو د عزت څومره خیال ساتي. بله پکې هم یوه ډېره اهم خبره مخې ته راغله، خو کنفرم نیمه، خو دا ویلی کېږي چې د امین علي ګنډاپور او یو بل کس چې د هغوی چې کوم کاغذات دي نو هغه هم منظور شو. نو دا پکې هم د خوشحالۍ خبر مخې ته راغلی. خو ویډیو به پښتنو شیر کوئ د جسټس ابراهیم صاحب دپاره. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو واز پاکستان زنده باد، پښتون زنده باد، جسټس ابراهیم صاحب زنده باد. تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. د لوی الله په امان.